أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظیم. محترم مسلمانانو، مونږ او تاسو د جنازې د پاره راجمع شوي یو. د جنازه مزد او دا الله ته جرګه ده او بیا ډیرو مسلمانانو ته به علم او ډیرو ته به نه دا مونږ چې د چا په جنازه کې شریک شوي یو نو دا بهترین عالم دینو او بهترین شیخ القرآنو دی علاقو کې د قرآن کریم درسونه دارنګي قرآنی تعلیمات عام کول په غم خاده کې د دې یو بهترین داعیو. او محترمو، زمونږ عقیده دا ده چې د دنیا ته څوک هم راغلي نو دا د تلو د پاره راغلي. وی اے اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے. محترم مسلمانانو، زمونږ دا مولانا جمیل صاحب ډېر خوش قسمته دی. تاسو به وایئ چې هغه څنګه دی په دې وجه خوش قسمته دی، د ده والدین هم خوش قسمته دي. ده ته الله رب العزت علم ورکړی او کتابونو کې راځي چاته چې الله علم ورکړ او د دې علم اشاعت او تبلیغ وکړ، شاګردان پیدا شو او بیا هغه شاګردان د دین کار کوي. نو که دا عالم مړم شي که نه، د ده عملنامه د ده په مرګ نه بندېږي. دا خوش قسمته نه شو محترم؟ نبی علیہ السلام خو فرمایي اذا مات ابن آدم انقطع عمله. کله چې انسان وفات شي نو د عمل سلسله ختمه شوه. خو نبی علیہ السلام ورسره دا فرمایي الا من ثلاث، پای کې یو من صدقة جاریه او علم ينتفع به، هغه علم چې د هغې نه خلکو ته نفع خوره شوه. او موږ اکثر ملګرو کې لګیا یو، مولانا جمیل صاحب ډېرو خلکو ته د جنت د تلو والا عقیده د توحید عقیده ښودلې ده. په دې علاقو کې د قبر پرستۍ چې د خلکو ځان ته غاړو ته کنجه کې یو تارونه چولي، ملنګانو او پیرانو ته ځي، د غیب دعوې کم خلک کوي، هلته روان دي، یله ما ته کوډې منترې معلومې کا، زما قسمتونه معلوم کا. د دې خرافاتو تردید کړي، ډېر شاګردان پیدا کړي دي. او محترمو، بیا په ټولو شاګردانو کې مولانا جمیل صاحب ته الله داسې یو شاګرد ورکړی چې مونږ پې سترګې یخو، مونږ پې زړه یخو. مونږ وایو چې ربه د ده امثال او د ده ملګري او د ده غونته خلک نور سیوا کې ستاسو د علاقې عالم دی مفتی عطاالرحمن صاحب. دا مولانا جمیل صاحب تیار کړی په ورکوټوالي کې ځان سره باجوړ ته بوتلو، د علم غلارې وله سیده کا. نو محترمو مسلمانانو، مولانا جمیل صاحب نن د دنیا نه لاړو، خو د ده عملنامه چې عالم دیني هغه خلکو ته دین بیان کړي، د هغه د وجې نه د خلکو په غم خادو کې اصلاحات شوي، رد د منکرات یې کړي. عام عالم نه، کله کله زمونږ د مولایي هغه بوسو کې اوبه بوځي، خلکو ته حق نه بیانوي، به ټیم پاس کوي. او دا مولاتوب یې پیشه ګرځولي. مولاتوب پیشه نه ده، دا علم، دا مولاتوب، امامت، دا د انبیاو میراث دی او دا یو ریسپانسیبیلیټي او دا یو ذمہداري ده. دا پیشه نه ده محترمو. چا چې دا علم ذمہداري ګرځولې ده که نه، نو دکه علما د دنیا نه لاړ شي او هغې چې په خلکو کې کوم رد د منکراتو کړي، د خلکو اصلاح کړي، چاته موز ښودلي، چاته دعا ښودلي، چاته قرآن ښودلي، چاته ذکر وظیفه ښودلي، هغې په هغه اعمالو باندې کاربند دي که نه، د دکې عالم عملنامه نه بندېږي.
دویم محترمو څنګه چې په دې مولانا جمیل سے په جدای باندې مونږ خپایو دړنه ور باندې خپایو ځکه جدای راغله ډېرې زمانې تعلقاتو په دې علاقو کې لا داسې مدارس نو مولانا جمیل سے با د رمضان شعبان دورې تفسیر پڑھاولو بیا الحمدلله ثم الحمدلله د دې گاګرو د سلی شاو د دې نورو علاقو مسلمانان دا هغه به ډیر زیات خیال ساتلو مینه به کوله وې دا ډیر متواضع او عاجز مزاج انسان دی خپل کې یو درد او یو غم د خلکو د اصلاح لوی لوی کابیر او مشایخ دی علاقو ته براغوخته ډیر د پخوانه محترمو نو مونږ داغه په جدای باندې غمجن یو اے محترمو نو داغي رونه داغي والد صاحب اغم ډیر زیات غریب نیولیو خو اے د مولانا جمیل صاحب والد محترمه تا ته چې الله کوم بچی درکړیو کنه هغه خو نن د دنیا نه لاړو خو ستا عملنامه به هم نه بندېږي د دې بچي چې څونه کار کړی څونه شاګردان پیدا کړي دي نبی علیه صلات وسلام فرمایلی دي اذا مات ابن آدم انقطع عمله کله چې انسان وفات شي د عمل سلسله ختم شي نو صدقه جاریه چې چا کړي داغي هغه اجرونه نه بندېږي محترمو داغي عملنامه نه بندېږي او علم ينتفع به دغه علم والا عملنامه نه بندېږي او ولد صالح يدعو له د چا نه وروستو چې نیک اولاد پاتې شوی دی محترمو چاته چې الله اولاد ورکړی دی دغه اولاد تربیت کړی دی هغه اولاد هغې کې نیکان او صالحان کم بچی پیدا شو دا څونه اولاد چې د نیکۍ کارونه کوي که مور پلار ته دعاګانې غواړي او که نه غواړي نو باقاعدګۍ سره د دې صالحانو د نیکانو د حافظانو د قاریانو د عالمانو د والدینو په عملنامه کې د هغې هغه نیک اعمال دا جمع کېږي نو دا د والدینو دپاره نن د جنازه کې یو عبرت هم شو تاسو ګورئ ګیر ناګیر د علماو طلباو حافظانو دا پټکو والا په کثرت سره راغلي دي دا نن د یو عالم جنازې ته راجمع شوي محترمو نو دې کې مونږ او تاسو ته یو سبق شو چې محترمو مسلمانانو دا علم هغه دولت دی چې په دنیا کې هم د دې عزت دی که نن دا مولانا صاحب د دنیا نه روان شو د دنیا نه رخصت راواغسته نو محترمو د په جنازه باندې دا یو لوی پروتوکول دی او دا یو لوی عزت دی محترمو مسلمانانو بیا د شاګردان دلته باخره پورې په دعاګانو کې یادای نو په دې کې زمونږ او تاسو یو تشکیل شو صرف بیانونه اوریدل نه یوازې جنازو کې شرکت نه محترمو مسلمانانو چې مونږ او تاسو په خپل خاندان کې نیکان صالحان پیدا کو عالمان حافظان قاریان پکې پیدا کو مبلغین پکې پیدا کو نو محترمو مسلمانانو زمونږ په دنیا کې عزتي او آخرت کې بم عزتي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي پاتې دنیا شو نبی علیہ السلام فرمای دا دنیا خودونه خسیس چیز دی که چرته د الله په نظر کې د دنیا قیمت د مچ د وزر برابر هم وي کنه نو کافر ته به تنه یو ګوټ نو ورکړي دنیا خو فانی د محترمو ځکه یو شاعر وای یا صاحبي لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول یا صاحبي وای اے دوستا لا تغترر بتنعم د دنیا په نعمتونو باندې په دې باندې په غرور کې را نشي چې تا سره نن لوی جیداد دی تا سره نن لوی محلات او ماڼۍ دي د سره تا سره نن لوی لوی ګاډي دي ستا ډېر لوی لوی بینک بیلنس دی ستا ځواني ده ستا حسن دی ستا جمال دی شاعر وی لا تغترر بتنعم د دنیا په نعمتونو باندې غرور کې را نشي ستا دا عمر هم ختمېدو واله دی محترمو زمونږ او ستاسو دا عمر بم ختمیږي الله تبارک وتعالی مونږ ته اعلان را لېږلی چې کل نفس ذائقة الموت چې څوک دنیا ته راغلی دي دا به ټول د دې دنیا نه ځي نو فالعمر ينفد والنعيم يزول دا نعمتونه به هم ختمیږي واذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول واذا حملت الى القبور جنازة تانن د چا کټ راغستې په اوږه باندې تانن بیلچې او کودال راغستې د بل چا ته قبر کني دا مونږ را جمع شوي یو په جنازه کې نو فاعلم بانک بعدها محمول
د دین عبرت والا د دین سبق حاصل کا چې دی پاکستان نمبر دی کنه محترمو. په دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته فرمای اکثروا ذکر حازم اللذات. دا د نبی علیہ السلام خبره ده محترمو. د کم شخصیت چې مونږ امتیان یو، د کم شخصیت چې په امت ډېر احسانات دي، کم شخصیت چې خاتم النبیین دی، کم شخصیت چې داغه ډېر لوی مقام دی، مونږ ته داغه د تابعدارۍ حکم شوی دی، مونږ ته داغه په قدم د قدم کې خودو حکم شوی دی. هغه نبی علیہ السلام فرمایي چې اکثروا ذکر حازم اللذات. دا کم سیس چې دا لذتونه، دا خوندونه، دا عیاشې د دې دا لذتونه ختموي کنه، دا ډېر ډېر یاد ساتئ ښه. هغه څه دی الموت چې هغه مرګ دی محترمو. په دې وجه شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه هغه خپل یو کتاب کې ذکر کړی دی چې کوم یو تن روزانه 27 یا 25 کرتا اللهم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. خدا دعا نن زمونږ په خولې نه راځي، ځکه نن موږ مرګ ته تیار نه یو. اللهم بارک لی فی الموت، یا الله مال په مرګ کې برکت واچې. مرګ خو به اسم راځي خو چې د برکت او د خوند مرګ محترمو. اللهم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. د مرګ نه وروسته زندگی ده. داسې نه ده محترمو چې څنګه بعضې غیر مسلمه او دهریه هغې کې چې کله څوک وفات شي که نه وی هی از ایکسپایرډ، د ده کیسه ختمه شوه. بته مونږ ته دین اسلام وایي نه، انسانانو کې ایکسپایرډ نشته ښه. دا انسان د ده انتقالات دي، دی په عالم ارواح کې بیا دی عالم دنیا ته عالم بطن ته راغی، بیا عالم دنیا کې د سترګې وغړولې محترمو. د عالم دنیا نه وروسته بیا عالم برزخ دی. دا نه چې کینې انسان پانی کېږي د انسان کیسه به ختمه شي، ځکه د قبر یو مستقل زندگی ده، د برزخ یو مستقل زندگی ده، کې د انبیاء کرام علیهم السلام زندگی ده، د شهداو زندگی ده، د نیکانو صالحانو زندگی ده، د بدعملو د عصاتو د کفارو زندگی ده. او بیا په دغه زندگی کې د نیکانو صلحاو شهداو انبیاو د هغې دپاره مزې خوشحالۍ او د عصاتو دپاره د نافرمانو دپاره عذابونه دي. ځکه یو روایت کې راځي عذاب القبر حق. محترم مسلمانانو د انسان دپاره پناه نشته. نو بیا چې کله د برزخ او د قبر دا زندگی ختمه شي، نو بیا چې کومه زندگی را روانه ده هغه د یوم الاخرت زندگی ده، هغه د ابد الآباد زندگی ده، هغه نه ختمېدو والا زندگی ده. په هغه ورځ به حساب کتاب کېږي محترمو. او هغه داسې ورځ ده الله تبارک وتعالی فرمایي واذا النفوس زوجت. په هغه ورځ به د بدنونو ته دا ارواح را واپس شي، په هغه ورځ به د ذرې ذرې حساب کتاب کېږي. ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. د ذرې ذرې حساب کتاب به کېږي محترمو. چې د ذرې ذرې حساب کتاب کېږي. ما یو تفسیر کې کته ډېره قیمتي خبرې لیکلې وه، تاسو توجه غواړم محترمو. د جنازې ته راتلل دام د عبرتي، او بیا د یو شیخ القرآن او د شیخ التفسیر او د یو بهترین داعی او د مبلغ جنازې ته راتلو ای محترمو دا لوی عبرت دی. محترمو مسلمانانو هغه تفسیر کې لیکلی و یو سړی جنت ته ولدن نه د تلو اجازت نه میلاوېدو. چا دې تپوسو کو چې ته خو ډېر نیک انسان وي، ستا خو ډېر ذکرونه، ډېر تهجد، ډېر خیراتونه، دا ټولې د جنت نه بار ولاړې. دا یو معتبر تفسیر دا خبره لیکي او د احادیثو نه دا خبره ثابت ته محترمو. وی هغه ورته وی چې ما په دنیا کې د چا نه د ګنډلو ستن راغستې وه، د ګاونډیانو نه مې د ګنډلو ستن راغستې وه، نو بیا زما یېره شوې وه، نو دا مې نه وه ورکړې، نو په دې کې مې جنت ته نه پرېږدي. جنت ته مې پسې کې نه پرېږدي، د ګنډلو ستن رانه د ګاونډي مونږ ته راپاتې شوې وه. نن زمونږ ډېر مسلمانان محترمو د خویندو جروبونه یې سیوه سره دي ښه. پر دې حق دا یاد وساتئ محترمو چې د ګنډلو ستن باندې سړی د جنت نه رستو شوی دی، نو دې مرلو جربونو سره بس کې چې ټول عمر د خور او د خورزې د یتیمانانو درورونو حق چپه کړی دی. زمونږ د عوام الناس ډېر مزاج داسې شوي که نه
هغه مولوي صاحب خوخی چې څه کیسه او څه خوب بزرګ ته په خوب کې حاضر شو بس ټول یو بخله او بس دا کیسې میسي چې مونږ هم دا کوو په دې عوام ډېر زیات خوشحالېږي محترمو خو چې مونږ ته یو مولوي صاحب دا نه وایي چې سود مه کوه حرامخوري مه کوه خور ته د حصه ګورې په خپل ژوند باندې جدا کا هسې نه سبا ستا بچي بیا خپلې ترور ته حصه نه ورکوي نو محترمو مسلمانانو دا اخرت را روان دي چې ته یوم الاخرت وي هغې ته یوم الحسرت وي هغې ته یوم التغابن وي هغې ته یوم الدین وي هغه داسې ورځ ده یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه په هغه ورځ به څوک د چا په کار نه راځي محترمو صرف خپل ایمان او خپل عمل صالح دا به په کار راځي نو محترمو مسلمانانو ضرورت د دې خبرې دی د دې ټول تقریر او د بیان او د جنازې ته د راتلو او د قبر د خدمت د دې ټولو حاصل دا شو الله مونږ ته وایي ای زما بندګانو که ډېر ګناهونه مو کړي نو ما وپېژنئ زه هغه ذات یم ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله ټول ګناهونه معاف کوي ټول ګناهونه معاف کوي نو توبو الی الله توبة نصوحا په اخلاص سره الله ته رجوع کې الله سره روغه وکې یو بزرګ انسان ناستو یو قبرستان سره یو سیټ ته جړلې خفاو چا ورته وی باباجي ولې خفې و یاره ما د دوو فریقو روغه کوله خو سمې یو نه خوړو بس دا اخري خبره کوم بیا ټیم هم پوره دی محترمو وایي ځکه دا جرګمار دا مشران دا علما چې لړ شي که نه نو محترمو نو محترمو مسلمانانو چې دا جرګمار دی جرګه کې لړ شي او دی څوک بېنوا واپس کړي نو خفه وي بزرګ وي زه جاړم یاره د دوو کسانو روغه مې کوله خو سمې یو نه خوړو لا اول یو تیار و بل نه تیار اوس دا بل تیار دی هغه بل نه تیار وی پوه نه شو جي وی دا په مقبره کې چې پراته دي دی پسې ګرځېده مینتونه مې ورته کوله چې الله سره روغه وکړې الله ته راشې وی دی وی چې مړه د الله بلا زندګي ده ګورو به چې دی مړه شو دی اوس چغې وایي چې رب ارجعون ای زما ربه ما دنیا ته واپس بوځې روغه کوم الله وی کله زه اوس روغه نه کوم نو محترمو مسلمانانو الله دې موږ تاسو له توبې توفیق نصیب کړي زموږ مولانا کریم صاحب څه اعلان کوي له توجه سره وکړئ الله وبخښه تاسو ته پته وه چې دا